دغه دنګه او لوړه آبادي د سوات سیدو شریف 1500 بیډونو اسپتال دی چې په کال 2008 کې د MMA حکومت شروع کړی او دعوی کوله چې په 2 کال کې به پکې د سوات مریضانو ته علاج ورکول شروع شي، ولې د بد انتظامي او سیاسي اړیګړې له وجې د تاخیر ښکار دی. ځي ولس وایي چې پخواني سیدو شریف اسپتال کې سهولیات کم دي، ولس ته یو شمېر مشکلات دي. دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. حکومت له پکار دا دی چې په دې باندې توجه وکړي او د اسپتال کولاو کې د دې سره خواته زمونږ چې کوستان شو، بونیر شو، د دې ځایونو مریضان راځي دلته د هغو بیا زیږی نه. د سوات لوی سیدو شریف سنټر اسپتال کې دا وخت د سهولیاتو نشوالی دی، له وجې ولس سر ټکوي. اسپتال کې د بیډونو کمی دی، دوايانې نه وي، د مریضانو لپاره سټریچر قدرې هم نه وي، اپریشن تیټر کمی له وجې ولس ته د اپریشن لپاره د کلونو انتظار نیټه ورکولی کېږي. د صفایي نظام خراب دی، ولې د اربونو روپو خرڅ کولو باوجود نوی اسپتال د تاخیر ښکار دی. د دې لپاره ټوس منصوبندي پکار ده او مناسب فنډز دغې جاري کول پکار دي چې د 2000 چیرې دا منصوبه د تعطل شکار ده، نو چې په دې باندې کار روان شي او د کم مقصد دپاره چې دا اسپتال د دې څنګه بنیادي خلای شو چې هغه مقصد حاصل شي. ZMPA په ځلاکیم د 15 کالو راسې وایي چې هم دې کال کې به دغه اسپتال کار شروع کړي. دغه رنګه دوی یو ځل بیا سیدو شریف اسپتال دورې په محل دعوه کوي چې 200 کروڑ روپۍ موږ په ADP کې واچولې مشینري دپاره 1500 بیډ دی. دا به خدای پاک تعالی دې یو سلو 15 شپږ میاشتې ژوند درکړي، مال دې مرکه انشاءالله دا به ویني. دې کې موږ کنډیشن پلانټ ولګو او هر څه به کې لګول، دا 1500 بیډ موږ چا ډېر دستي به کولو. جی ولس وایي چې د بد انتظامي د سوات سیاسي مشرانو د نااهلۍ چې پکې 3 حکومتونه MMA، ANP او په اخره کې د PTI منتخب سیاسي مشران شامل دي، د ناپوهۍ او د ولس سره کوي وعدو بېلوزۍ له وجې دغه اسپتال د ولس لپاره تر دې دمه بند دی. د کیمرمین مهل شاه سره نیاز احمد خان، مشرق TV، سوات.